الرجیم د یوسف علیه السلام واقعه شروع ده. کله چې غلامانو ته ویل دا جام د بنیامین په بار کې کېده چې روان شونو ورته ویل ودرېږه زمونږ نه غلا شوې ده. نو چې تفتیش شروع کو تلاشي شروع که دا جام د بنیامین په بار کې ووتو. قالو نو ویل ورونو د یوسف علیه السلام په دغه وخت کې ای یسرق کچر اغلا وکړه دغه بنیامین فلا عجب فی ذلک دا صد تعجب خبره نه ده. فقط سرق په تاکید سره غلا کړي واخون له یو ورور د دیو من قبل وړاندې د دینه دا دواړه د یو مور پلار نه دي. یعنی یوسف علیه السلام ته اشاره وکړه. په دغه ټیم کې د یوسف علیه السلام دا زړه یو دم راپورته شو چې تاسو ما ته غل وویلو خو الہ العالمین کنټرول کو پټ کدا خبر یوسف علیہ السلام. فاصرها پس پټ ک یوسف علیہ السلام ها دی جواب لرا یعنی فقط سرق خله د دې جواب ورنک فی نفسه په نفس پل کی ولم یبدها اخکارین کړو دی جواب لرا لهم دی لرا قال نو یوسف علیہ السلام فی نفسه په نفس پل کی انتم شر مکان تاسو شر یعنی منزلت کی عند الله پنیز دا الله والله الله تبارک وتعالى اعلم علم لري بما پغس تصفون چې تاسو سوای پشان د یوسف علی السلام کی الہ علم لري دا دی چې ویل فقط سرق اخو له دا غلا سوا یو قول دا دی چې د مور د طرف نه چې کوم نکو داغي یو بوتو یوسف علیہ السلام هغه پټ کړو نو زره زره کو په سره کې لړکو بهر نو دا خو خپل کار کړو بیا دې باندې ثابت شوی. دویم قول دا دی چې د قحط کالو سخت قحط راغلی یعقوب علیہ السلام بیبیانو ته ویل ای بیبیانو دا روټه پټ ساتي د ماشومانو نه درسترخان کې دی بیا واخلي لږ خوري نور ضایع کی. نو یوسف علیہ السلام پټ تلو د شکور نه دا روټه اغستی وا نو هغه ماشومتوب کې ورته په غب کې دی ورته چې تاغلا کړی دا معروف قول نه دی. ډیر اقوال سفیان ابن عینه سی وی اخذ دجاجتن ډیر سخیو پنجرې نه چرګ راوست فقیر راغلی اغه له ور کړی و نو زکه ورته دی دا نسبت کولو مختلف اقوال دي. قالوا نو ورته ورونو د یوسف علیہ السلام یا ایها العزیز ای عزیز د مصر یعنی مصر خزانچی ته به عزیز ویلا او بادشاہ ته به فرعون ویلا ان له یقینا دی بنیامین لرا ابن یو پلار دے شیخن بوډا دے کبیرن لوی یعنی لوی مشر دے فخذ پس انیسا په غلامه کې احدنا یو کز زمونږه مکانه په زید دی باندې په زید بنیامین باندې ان یقینا مونږ چې نراک ګورو مونږ تعالی من المحسنین دین نیکو کارونه نیک سړی را تخکاری. قال ان یوسف علیہ السلام په جواب کې معاذ الله من اعوذ بالله پنانی سم پیلا باندې په پنانی ولو باندې ان ناخذ دا چې ونی سمون بل کس لرا بلکې ننی سمون لرا الا مگر نسو من غسو وجدنا چې مونږ کړه مونږه متاعنا جام زمونږه عنده پنیز داغه قبول قسمونی ولو دا خو ظلم دی. ان یقینا مون اذن په دغه وخت کې قبل سوک مونی سو بل قسمونی ولو لظالمون خامخ بد ظلم کون کنیو. فلما پسر کله استیئسوا من ایئسوا چې نا امید شو ورونه د یوسف علیہ السلام منه د دینا چې دا بنیامین نه پرېږدي بس گیر شو خلصوا منا انفردوا ځان تشو نجیا منا یتشاورون پالکون د دې کې چې مشورې کوونکي خپلو کې مشوره کوله. قال نو الکبیرهم مشر د دې یا عمرا مشرور ناموا یا عقلا مشرو چې یهودای ناموا علم تعلم و تاسو علم نلری استفهام تقریر دې معنا بلکې خیلم لری ان اباکم یقینا پارستاسو قد پتاکید سره خدا غستی علیکم پتاسو باندې موثقا مضبوط وعده من الله د الله نه پدې خبره باندې چې بنیامین برا ولی د الله په ذات مقسم خړلو کنه مخکي ومن قبل اولاندی د دینهم ما فرطتم ما زائد دلته فرطتم تقصیر کړو تاسو فی یوسف په حق د یوسف علی السلام کې فلن ابرح الارض
دی ورته وایي بس هرګز به زه جدا نشم. یهوذا ورته وایي الارض د ځمکې د مصر نه همیشه به دلته یم، بل چېرته به قدم هم وانخلم، یعنې کنعان ته به لاړ نشم حتی تر هغه وخته پورې یأذنه چې اجازت وکړي لي ما لره ابي پلار زما. تاسو ولیږي ما پسې چې دا یهوذا راولئ. نو دی حیران پاتې شو، وایي اوس به څه جواب ورکوم والد خپل ته؟ وی دلته ما ته مرګ قبول دی خو هلته نه ځمه. او یحکم الله، یا فیصله وکړي الله تبارک وتعالی په دې طریقه باندې چې دا بنیامین خوشي کړي، دا یوسف علیه السلام، یا فیصله وکړي بری تعالی په مرګ زما باندې. وهو دا بری تعالی چې د خیر الحاکمین غوره د فیصله کوونکو دی. ویل ورته دی مشر ارجعوا لاړ شئ الى ابيكم پلار خپل ته فقولوا پس وای پلار ته یا بانا پلار جانا زمونږه ان ابنک یقینا زستا سرق اغلا کړیو وما شهدنا گواهی نکو مونږه الا مگر گواهی کو بما پاغس علمنا چې علم زمونږ دی، یعنی پسترګو مولیدل چې د دې په سامان کې دا جام راووتو. وما كنا نيمونغ للغيب د پر د غیب حافظین ساتون کې مونږ خو تاسو راګر کا قسم کړو خو مونږ ته څه پته و چې دی بغلا کیا که مونږ باندې اعتبار نه کې بیا هم یقین نه لري په مونږ باندې. واسأل القرية تپوسك قرينة التي قرية كنا چې مونږ فيها پاغه کې دا مصر کې چې کوم قريه دا حادثه پیش شوال تا ټول قریه خبره ده دا غین تپوسو کا که بیا هم اعتماد نه کې والعیره تپوسو کا د قافلې التي دا غین اقبلنا چراغلی مونږه فيها پاغه کې د مصر، یعنی کوم قافله چې راغلی و مصر ته دا غین تپوسو کا دی کنعانیانو نه تپوسو کا نو د قافلې والا هم خبر دی، هغه مصر قریه والا هم خبر دی. و ان یقینا مونږ چې لصادقون خامخا رښتینی یو په دې مسله کې پلار ته وایه. قال نو یعقوب علیه السلام جواب ورکو دی ته قال ویل ده بل سولت بل زینت بلکې خسته کړي لکم تاسو لره انفسکم نفسون ستاسو امرا یو کارا پاغه کار چې کړی مو دی فصبر من فعلی صبر پس لازم دی په ما باندې صبر جمیل صبر جمیله. جب صبر جمیل ستویل کیږي چې جزی فزی پکې نه فریاد پکې نه. عسى الله خایږي الله تبارک وتعالى ان یاتینی دا چې راتلو کې مال ربهم په دې باندې جميعا په غونډه باندې دا یوسف علیه السلام هم راولي راته بنیامین او یهوذا ټوله تر دې وخت پورې علم نو ورسره، اوس ورته علم ورکړی شو چې عسى الله ان یاتینی بهم جميعا خایږي چې باری تعالی به راولي دا غونډه. نو عطای شو انه یقینا دا باری تعالی هو دا العلیم پوی دا الحکیم خاوند حکمت ده. وتولى مخي وګرځولو مخي واړولو عنهم د دې زامنونه یعقوب علیه السلام په دغه وخت کې. وقال ویل یعقوب علیه السلام یا اسف غم زما راورسېږم دغه د وخت علی یوسف منا على فراق یوسف په فراق د یوسف علیه السلام په جدای د یوسف علیه السلام. رب کریم فرمای وبيضت سپینې شي عیناه سترګې د دې نظر لاړو من الحزن د غم او د جړا نه من البکای د جړا نه د سترګو نظر لاړو. فهو پس د یعقوب علیه السلام په دغه وخت کې قضیم معنا خونون کې د غوسه او شدید قهر جنو زیات غوسه په دې ورغله دا خو تاسو کوی ته غورځولیو او په جدای د یوسف علیه السلام باندې زکه وجړله چې په ماشومتوب کې به د باندې سحال وي تیر شوی وي. قالوا نويل ورونو د یوسف علیه السلام تالله ای والله قسم په الله باندې، یعنی قسم می دی د الله په ذات باندې تفتو چې همیشه یې ته تفتو معنا چې همیشه یې ته تذکرو چې تذکره کې یادې یوسف علیه السلام نو دې به ډېر زیات یادولو د دیدار به کله کېږي زما د یوسف علیه السلام باندې. نو دی ورته تالله قسم په الله باندې تفتو معنا همیشه یې ته تذکرو چې تذکره کې یادې یوسف علیه السلام حتی تر دې چې تکونه تصیره چې وګرځېږي ته حرضا معنا قریب الموت د غمنا حرضا قریب الموت د غمنا او تکونه یاشیتو من الهالکین د هالکینونه، یعنی مرګ در تراشي دا دومره میا دوا مړ بشي دومره غم مکو په دې باندې دا ورته ویل. قال نو ویل یعقوب علیه السلام انما یقین خبر دا اشکو ز شکایت کوم
بس دی د غم خپله وحزني او د خفګان خپل دواړه د غم معناګانې او د غم خپله الی الله الله ته واعلم زه علم لرم من الله د الله نه ما د هغه څه لا تعلمون چې تاسو علم نه لرئ من الله عطایي شو ځکه دی خو ورته ویلي چې یعقوب علیه السلام مړ شوی دی او شیر مخ خوړلی دی دلته دی ورته ویلي چې یوسف علیه السلام مړ شوی دی شیر مخ خوړلی دی زامنو د یعقوب علیه السلام اوس یعقوب علیه السلام ورته وایي واعلم زه علم لرم من الله ما لا تعلمون د الله نه هغه علم چې تاسو پرې نه پوهېږئ عطایي شو نو یا بنیه اوس ورته وایي علم یا بنیه ای زامنو زما اذهبوا لاړ شئ فتحسسوا پس تپوسو کوئ تلاش وکئ من یوسف د یوسف علیه السلام واخیه ورور دغه ولا تیأسوا من امیده کېږئ من روح الله من رحمت الله د رحمت د الله نه انه یقینا شان دا دی لا یأسو نه امیده کېږي من روح الله د رحمت د الله نه الا القوم الکافرون مگر قوم کافر چې دا نه امیده کېږي د رحمت د الله نه پس روان شو دي یعقوب علیه السلام زامن فلما پسر کړه دخلو چې داخل شو علیه په دغه یوسف علیه السلام باندې دریم ځل باندې قالو نو ویل دي ورونو د یوسف علیه السلام یا ایها العزیز ای عزیزه د مصر مسنا من اصابنا رسیدلې د مونږ لره واهلنا اهل زمونږ لره الضر منا الجوع یعنی تکلیف رسیدلې د لوګه وجئنا راتله کړي دي مونږ یې راوړي مو دي بضاعتنا په پیسو باندې صدراهم باندې مزجات معنا چې ناکار دي ناچل دي یا معنا قلیله لږ پیسې مو راوړي دي ابن عباس یو قول دا دی چې ورپسې دا پړي راوړي نور سامان د کور راوړي حسن بصري سے وی پنیر راوړي دا رنګ ضحاک سے وی انعام ساروي راوړي یو قول د وړي او د غوړي هم دي مختلف اقوال دي فاوفی پس پورا را کمون لرا الکیل پیمانا یعنی طعام غنم دا پورا را کمون تا وتصدقا و خیراتو کا علینا پمون باندی صدقو کا ان اللہ یقینا اللہ تبارک و تعالی یجزی جزا ورک یعنی نیکی بدلی ورک المتصدقین منا صدقه کون کو لرا خیرات کون کو لرا پس دا خبره چې وکړه دا شکایت ورته کو چې ډیر غریبی ده او لوګ راغلی ده یوسف علی السلام رحم کو ټینګ نشو چې د دې فریاد واورید چې موږ ډیر غریب او لوګ رسیدلې ده هلته د دې والد صاحب هم یعقوب علی السلام نو ټینګ نشو قال ورته یوسف علی السلام هل علمتم آیاتاسو علم لري یعنی قد علمتم بلکې پتا کې سره تاسو پوهی علم لري ما فعلتم سمو کړیو تاسو به یوسف علی السلام باندې واخیه یو پورو دا باندې بنیامین باندې چې کوم ظلمونه کړی تاسو زمانہ بعد اذ انتم په وخت کې چې وای تاسو جاهلون نه پوهه وای سمو کړی ورسره نو هغه حیران شورونه چې دا سوي قالو نو ویل دی ورونو ورته اینک ای یقینا تو چې لا انت خامخات یوسف علیه السلام یعنی استفهام تقریری دی بلکې او هم ته یوسف علیه السلام قال نو یوسف علیه السلام انا یوسف او زه یوسف یما او هذا اخي دا ورو زما دی چې دوانه د یو مور پلار نه یو قد من الله پتقی سره احسان کړي بری تعالی علینا په مونږ باندې په صبر سره انه یقینا شاندار من هر غسو یتقی چې ځان ساتلو د کفر او د شرک نه او ويصبر او صبر وکړو فإن الله او توکل وکړو د الله په ذات باندې فإن الله پس یقینا الله تبارک وتعالى لا یضيع نزایک اجر المحسنین اجر د نیکو کارو د صابرینو نو په دې دنیا کې هم نزایه کوي اجر ورته ورکوي قالو نو ویل دي ورونو د یوسف علیه السلام تالله ای والله قسم په الله باندې لقد خامخا په تاکید سره آثرک الله بهتري درکړې بری تعالی آثرک الله منا بهتري درکړې تعالی بری تعالی علینا په مونږ باندې وان كنا وانه كنا یقینا شاندار و مونږ لخاطئین خامخا خطا کوونکې قال نو ویل یوسف علیه السلام عند ذلك په دغه ټیم کې لا تثریب نشته د پیغور لا تثریب نشته د پیغور علیکم پتاسو باندې اليوم ننرز بس ما بخلی یغفر الله بخنه دی وکړي الله تبارک وتعالى لكم تاسو لرا وهو دا الله تبارک وتعالى ارحم الراحمین زیات رحم کون کې ذات دی